بسم الله الرحمن الرحیم. جزاء من یکذب الا یصدق. جزاء من بدله د هغه انسان یکذب چې دروغ وایي الا یصدق هغه دا چې د تصدیق اونکړي شي. په دې سبق کې د هغه سزا بیان ذکر کړی دی کوم چې دروغجن انسان ته د عوامو د طرف نه ملاويږي او هغه سزا دا ده چې عوام د دروغجن انسان د خبرې تصدیق نه کوي او د هغه خبر تسلیمي نه او رښتیا وته نه وي. باقی الله پاک خو ته سزا ورکوي او ډېر سخت سزا ده او عوام چې کوم سزا دل ورکوي نو هغه دا ده چې د خبرې ته رښتیا نه وي، بس دا سزا ده د لپاره ډېره ده. جزاء من یکذب الا یصدق د دې لغوي تحقیق داسې دی چې یکذب دا د فعل مضارع واحد مذکر غایب صيغه ده، دا راځي د ضرب یضربو باب نه. کذبنی مصدر راځي معنی د دروغ ویل. لا یصدق د باب تفعیل نه د فعل مضارع واحد مذکر منفی او مجهول صيغه ده، مصدر یې راځي تصدیقا معنی د تسلیمول یا د چا خبرې ته رښتیا ویل. جزاء من یکذب الا یصدق د دې ترکیب داسې دی چې جزاء مضاف من اسم موصول یکذب فعل پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه دا صله شو د من اسم موصول لپاره موصول سره د صله نه دا مضاف الیه شو د جزاء مضاف لپاره مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا ان مصدریه لا یصدق فعل مجهول او پدی کی هو ضمیر هغه د دې نائب فاعل فعل سره د نائب فاعل نه دا جمله فعلیه په تعویل د ان مصدریه سره مفرد خبر شو د مبتدا لپاره مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. خیر الناس من ينفع الناس. خیر الناس په خلکو کې د ټولو نه بهترین انسان من هغه څوک دی ينفع الناس چې خلکو ته پیدا رسي. په دې سبق کې په خلکو کې د ټولو نه د بهترین انسان نشاندهی کړی ده او هغه دا ویل دي چې په خلکو کې د ټولو نه بهترین انسان هغه دی چې خلکو ته پیدا رسي. نو هغه پیدا بیا عامه ده کو د تعلیم او تعلم په اعتبار سره خلکو ته پیدا رسي یا د چا مالی تعاون کوي امداد کوي یا په معاملاتو کې چاته مشوره ورکوي د پیدې دا ټول په بوایدو کې راځي. نو دا انسان دا د ټولو نه بهترین انسان دی. خیر الناس من ينفع الناس دا خیر لغوي تحقیق مخکې تیر شو د الناس مخکې تیر شو او ينفع دا د فعل مضارع واحد مذکر غایب صيغه ده او دا راځي د فتحه ته باب نه نپانی مصدر راځي معنی د پیدا رسول. خیر الناس من ينفع الناس د دې ترکیب داسې دی چې خیر مضاف الناس مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا من اسم موصول ينفع فعل پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل الناس مفعول به فعل سره د خپل فاعل مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه دا صله شو د من اسم موصول لپاره موصول سره د صله نه دا خبر شو د مبتدا لپاره مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم هغه څوک چې رحم نه کوي لا يرحم نو په هغه به رحم نشي کولی. په دې سبق کې د خلکو د پاره پر رحم مهرباني همدردي او شفقت نه کولو یو وعید ذکر کړی دی. ادا چې کوم خلک چا سره د رحم معامله نه کوي نو د سره به د رحم معامله نشي کولی په دنیا کې په آخرت کې. په دنیا کې داسې چې دی چا سره څنګه معامله کوي نو حق سره معامله و سره حلکم کوي نو دی چا سره زره معامله کوي نه نو حلق به سره دره معامله نه کوي او په آخرت کې به الله پاک د سره دره معامله ځکه نه کوي چې د په دنیا کې د الله پاک مخلوق سره دره معامله ونه کړه. من لا يرحم لا يرحم د دې لغوي تحقیق داسې دی چې لا يرحم دا د فعل مضارع منفی معروف واحد مذکر غایب صيغه ده او دا راځي د سمع يسمعو باب نه رحمتنی مصدر راځي معنی د رحم کول او لا يرحم دا د فعل مضارع
مجهول منفی واحد مذکر غایب صیغه ده او همدغه باب دی او مصدر همدغه دی رحمتن مصدر دی معنی ده رحم کول. من لا يرحم لا يرحم د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول لا يرحم فعل پدې کې هو ضمیر هغه من تراجی دی هغه د دې فاعل فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه دا صله شو د من اسم موصول لپاره موصول سره د صله نه دا مبتدا لا يرحم فعل مجهول او پدې کې هو ضمیر هغه د دې نائب فاعل فعل سره د نائب فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه دا خبر شو د مبتدا لپاره مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.